وعن الحكم بن سفيان، حكم بن سفيان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت ہے، قال دی فرمائی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عادت مبارکہ دا نبی علیہ السلام، اذا بال توسع، کله چې به نبی علیہ السلام واړه بول وکړل نو اودس به یې وکړو، ونزح فرجه، او نبی علیہ السلام به د خپلو جامو طرف ته اوبه چې دی نه هغه چړکا وکړي. د بل حدیث کې هغه هم راځي ورپسې بل حدیث دی. د دې وجه چې دی نه هغه نبی علیہ السلام هغه دا وه چې اکثر څوک واړه بول وکړي بیا دته چې دی نه هغه شک وي یار ما ته قطرې راغللې، بیا چې دی نه هغه څه لونوالی محسوسوي یاره کیدای شي دا د وړو بولو قطره، او بیا دی شک کوي چې بیا لاړ شي بیا واړه بول بیا اودس بیا. زه د مخ وروسته بیا خبره ته تلم، هلته هم سره یم دا مدرسې استاذ خو نه خو یو میلمه و او دا څلور پنځه ورځې دلته هم هغه هم و، نو هغه چې به غسلخانې ته ورننوتو چې بیا به ورننوتو نو بیا به ناس ګرنټه به تېره شوله، لمونځ به دې مقصد شو، نو هغه ته بیا مونږ ورته لږ صبر کوو چې مونږ اودسونه وکړو ته به بیا ځانه په اخره کې ورنوځې ته خو بیا ناست یې. نو دا بعضې خلک چې دی نه هغه دومره شک راغستلي چې ټول ځان سم وینځي، هغه چې به اکثر راووتو چې بیا یاره دا یو ځای رانه که څه وچ پاتې شي اودس مې دی بیا به ورنوتو بیا به یو ګنټه ناست و. نو دا شک، نو د دغې شک علاج نبی علیہ السلام ښودلی دی چې کله تاسو اودس وکئ او د یو سړي دا شک وي چې یاره ما ته چېرته څه قطرې به راځي لونوالی محسوس نو ځان ته داسې لږې اوبه د کپړو طرف ته هغه چړکاو کې ونولي، که بیا څه وایي یاره دا خو هغه اوبه وي لونوالی د اوبو دی دا چې دی نه هغه واړه بول نه دي. نو ښکلی علاج نبی علیہ السلام، نبی علیہ السلام ته خو شک نه و، او نبی علیہ السلام چې دی نه هغه د شک څه مرض و نه دغه و، او نه نبی علیہ السلام ته چې دی نو دغه څه خطره و چې قطرې وغیره، خو نبی علیہ السلام د امت د تعلیم دپاره دا کار کړی دی. مخکې ته راځي جبریل علیہ السلام ورته هم ښودلی دی، بل حدیث کې راځي. وعن امیمة بنت رقیقه، امیمه بنت رقیقه رضی اللہ تعالی عنها فرمائی قالت، دا فرمائی کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم قدهم، د نبی علیہ السلام د پاره هغه یو پیاله غونته کې وه، عن عیدانې د لرګي د لرګي نه داسې یو کاسه غونته کې جوړه شوې وه، دا د نبی علیہ السلام سره وه، تحت سریره د نبی علیہ السلام د کټ لاندې، یبولو نبی علیہ السلام په هغې کې واړه بول کول، فيه په دې کې باللیل د شپې، نو د شپې په ټایم کې به نبی علیہ السلام هغه په هغې کې واړه بول کول. نو په دې کې چې دی نه هغه امت ته تعلیم دی چې مثال یخني ده او شپه ده بهر ته نشي راوتلی وړو بول دپاره، نو د کټ لاندې که داسې یو پیاله پرته وي، نن سبا خو خیر لیټرینونه چې دی نه هغه په کمرو کې دننه وي، نو که بیا دغه یا نه وي نو په کمره کې د کټ لاندې چې دی نه هغه داسې یو لوښی کېږي او په هغې کې واړه بول کوي، نو په دې کې د ده لپاره اساني د نبي علیہ السلام د امت د اسانۍ دپاره په خپله دا کار کړی دی چې امت ته هغه تعلیم میلاو شي. وعن عمر، د عمر رضی اللہ تعالی عنہ نه روایت دی، قال دی فرمای رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وزه نبی علیہ السلام ولیدولو، وانا ابول قائما، په دې حالت کې ولیدم چې ما واړه بول کول په ولاړه باندې، فقال النبي علیہ السلام ما ته وفرمایل یا عمر، اے عمر لا تبل قائما، په ولاړه باندې واړه بول مه کوه، فما بلت قائما، نو عمر رضی اللہ عنہ فرمایي ما بیا چرې چې دی نه هغه په ولاړه باندې واړه بول نه دي کړي. او بل روایت کې هغه د حذیفه رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت ته قال اتى النبي صلی الله علیه وسلم سباتة قوم، نبی علیہ السلام د یو قوم ډیران ته راغی، فبال قائما، نبی علیہ السلام په ولاړه باندې واړه بول وکړل. او عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دی ورپسې روایت کې فرمایي عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، دا فرمایي من حدثکم، تاسو ته چې څوک دا خبره بیان کړي ان النبي صلی الله علیه وسلم چې بېشکه و نبی علیہ السلام کان یبول قائما، نبی علیہ السلام په ولاړه باندې واړه بول کول، فلا تصدقوه، نو تاسو د ده خبرې تصدیق مه کوئ، ما کان یبول الا قائدا، نبی علیہ السلام په ولاړه واړه بول نه دي کړي مګر په ناسته یې کړي دي. نو دا درې حدیث هغه ذکر شو. اوس په دې کې دریو کې خلاصه دا ده چې په ولاړه باندې واړه بول کول دا صحیح نه دي، مکروه دي. اوس نبی علیہ السلام چې کوم کړی دي نو په دې کې ورپسې هغه ذکر کوي، دلته کې قیل ویل شي کان ذلک لعذر، دا د عذر د وجې نه نبی علیہ السلام چې کوم کړی، نو په دې کې بیا مختلف عذرونه ذکر شوي. یو عذر خدا ذکر کوي چې نبی علیہ السلام د اس نه راتاو شوی او د نبی علیہ السلام زنګون کې درد و، نبی علیہ السلام کېناستی نه شو، په دې وجه باندې نبی علیہ السلام په ولاړه واړه بول کړي.
بل یو عذر ذکر کوي د نبی علیہ السلام په دغه ورځ کې پملا باندې درو نبی علیہ السلام کې ناسته سي نه شو نبی علیہ السلام ته تکلیف وو نبی علیہ السلام د دې وجه نشي دنه هغه په ولاړه باندې وړو هر چې د عمر رضی الله تعالی عنہ د ولاړې د وړو بولو خبره ده نو دا خو د هغه وخت یا خبره ده چې عمر رضی الله تعالی عنہ ته پته نه و د ولاړې د وړو بولو شون کې دغه دور خو د هغه وخت نه راوتلو چې مخکې د جاهلیت دور او په جاهلیت کې به عمومي دغه عام رواج او خلکو په ولاړه واړه بول کول نو عمر رضی الله تعالی عنہ په هغه لحاظ باندې په ولاړه واړه بول کړو خو چې نبی علیہ السلام منع کو نه کوئی ما بیان نه دي کړی چرته داسي او یا چې عمر رضی الله تعالی عنہ کم کړی دي نو باندې کې بیا د علما ذکر کوي چې دا هم د عذر د وجې نه که یو سړی ته عذر وي نو کې ناسته نشي نو بیا چې دین هغه په ولاړه باندې واړه بول کوي او هر چې د عائشہ رضی الله تعالی عنها حدیث ته چې نبی علیہ السلام چرته هم په ولاړه واړه بول نه کړی او که څوک تاسو د دې شوی چې کړی دی نو دا خبره چې د دې تصدیق مکوئ نو د دین علما جواب کوي چې عائشہ رضی الله تعالی عنها د خپل علم مطابق خبره کوي چې ما د څومره پته ده نبی علیہ السلام په واړه بول ځکه عائشہ ته نو د کور خبرې وکړي کنه او نبی علیہ السلام چې کوم واړه بول د حدیث ته نو دا خو د بهر حدیث دی نو عائشہ رضی الله عنها خو نه خبرې کې بهر نبی علیہ السلام څه کوي نو د چې د کور حالات بیان کړي چې په کور کې نبی علیہ السلام څومره واړه بول کړي ټولې په ناس ته باندې کړي په ولاړې باندې نه دی کړي او د نور څومره د بهر خبر راغله باقي هم دا ولاړې خبره نه و نو نبی علیہ السلام په ولاړه باندې واړه بول کړي د عذر د وجینا خو خلاصه د خبرې دا شو چې بغیر د عذر نه په ولاړه واړه بول کول نه دی پکار او سړي د عذري نو بیا د لپاره چې دنه هغه صحیح وعن زید بن حارثه عن النبي صلى الله عليه وسلم زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ چې دا د نبی علیہ السلام متبنا او یعنی دته یې زوی ویل ان جبريل چې بشک جبريل علیہ السلام اتاه نبی علیہ السلام تراغه في اول ما اوحي اليه اول چې کله نبی علیہ السلام ته وحی شو یعنی اول دور کې جبريل علیہ السلام د نبی علیہ السلام خاطر راغله فعلمه الوضوء نو جبريل علیہ السلام ورته او دسو خو نبی علیہ السلام ته طریقه کار چې د الله د طرف نه هغه حکم دی والصلاه او د مانځه طریقه کار فلما فرغ من الوضوء نو جبريل علیہ السلام ورته خپل او دسو او نبی علیہ السلام ورته قتل نو کله چې جبريل علیہ السلام د او دس نه فارغ شو اخذ غرفه من الماء نو جبريل علیہ السلام د شی او بو یو چونګ راواغستو فنزها بها فرجه نو هغه چې د خپل کپړو طرف ته چې دنه هغه د شی هغه چڼکاو کول کسان چې مخکینی حدیث کې راغلی دی د دې لپاره چې د وسوسه هغه خبره بیخي ختم شي د تعلیم لپاره دنه هغه دا وکړو چې به سال بیا هم چاته چې دنه هغه سلونواله محسوسي هغه د دې چې بس دا ما وبن واستلې وي د عقدي نو شک د شک چې دین هغه جړلې به سره هغه وستل نو جبريل علیہ السلام هم دغه طریقه کار نبی علیہ السلام ته خوله وعن ابي هريره رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم جاءني جبريل ابو هريره جن فرمایي نبی علیہ السلام فرمایي چې ماته جبريل لاغه فقال يا محمد نو ماته وی چې اے محمد صلی الله علیه وسلم اذا توسعت کله چې او دس کې فانتزع نو دغه شان دا وبچ دین هغه چڼکا نو جبريل علیہ السلام هغه د الله طرف نه خبرونه رسوله وقال هذا حديث غريب وسمعته وعن عائشة عائشة رضي الله تعالى عنها رواية قال دا فرمای بال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام یو ورځ واړه بول وکړل فقام عمر نو عمر رضی الله پاسېدو خلفه داغه نشاته ودرېدو بکوز کوزور سره مما ان د اوبونه د اوبو یو کوزې راغستلې و نبی علیہ السلام څنګه وړو بول لپاره شو ناغه ورته ورکړه چې او دس وکړي فقال النبي عليه السلام فرمى ما هذا عمر ما تقول له حکم نه شي فقال النبي عليه السلام فرمى ما هذا يا عمر اي عمر دا سدي فقال عمر رضي الله عنه فرمى الماء ابدي تتوزأ به جدب او دس وکي دا وب مې دې لپاره قال النبي عليه السلام ورته فرمى ما امرت ما تاخذ حکم نه شي كلما بلت چې کله هم زه واړه بول کوما ان اتوزأ چې زبا او دس کوما ولو فعلته کچری ما دا کار وکړو لکان سنت نو دا خو سنت شي یعنی سنت مؤکده به جوړ شي او بیا زما په امت باندې هغه تکلیف راشي نو مطلب دا دی چې کله هم زه واړه بول کوم د مانځه ټایم نه نو ما ته خدا حکم نشته چې بس ډایرکټ پزاو دس کو د څنګه راتلی شي زه بغیر او دس نه به کوم ګرځم نو که هر پیر نبی اسلام وایي او دس کوم نو بیا زما په امت باندې سنت مؤکد شي بیا په هغه باندې تنګي راشي نو زه دا نه غواړم نو نبی علیہ السلام دا جواز د پاره چې د او دس نه کړه د مانځه ټایم نه او خو نور دا عام حالاتو کې هر ټایم په او دس کې ګرځیدل د مستحب دي د او دس په مستحباتو کې هغه ذکر شي نور ګړو احادیثونه هغه ذکر شي خو مستحب جدا شی او سنت مؤکد اندل چې نبی علیہ السلام ونه کو نو د دې وجه چې سنت مؤکد نشي چې بیا باغې باندې سړی ګناهګاریږي نو که یو سړی په هر ټایم په او دس کې ګرځي دا د برکت باعث دی خو لازمي نه دی باندې کس باندې وعن ابي ايوب وجابر وانس دا دریوانه صحابه فرمایي
ان هذه الايه لما نزلت فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. کله چې دا آیت د قرآن مجید نازل شو چې په دغه مسجد قباء کې بعضی سړي دي چې ان يتطهروا دا چې دی پاکي خوخي والله يحب المطهرين الله پاک دغه پاکو خلکو سره مینا کوي. کله چې دا آیت نازل شو نو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمایل یا معشر الانصار اے انصارو ان الله قد اثنى علیکم بیشک الله پاک تاسو صفت بیان کړی دی په طهور په پاکۍ کې فما طهور تاسو پاکي سره قالوا ندی ورته وایي نتوضأ للصلاة موږ دا مانځه لپاره اودس کوو ونغتسل من الجنابة او موږ چې دنه هغه فرض غسل کوو ونستنجي بالماء او موږ چې دنه هغه استنجا کوو په اوبو سره وروسته چې دنه هغه ده لټو وغیره نه. فقال النبي علیه السلام فرمایل فهو ذاک هم دقه خبره ده چې په دې سره الله پاک تاسو صفت بیان کړی دی فعلیکموه نو دقه خبرې لازم ونیسئ. وعن سلمان رضی الله تعالی عنہ روایت قال بعض المشرکین خبر وکړه وهو يستهزئ او ټوغي کولی ملنډي کولی مشرکینو پس سره چې انی لا ارى صاحب موږ استاد د ملګری نو نبی علیہ السلام ته مراد يعلمکم چې دې تاسو ته تعلیم درکې حتى القراءه تر دې چې دغه تاسو ته هغه د بول هغه طریقې هم خې چې دې بواړه بول کوي دې بلوي بول کوي او دې بجدانه هغه استنجا کوي دا څنګه پیغمبر دې خو تاسو ته دغه طریقې هم خې نو. سلمان رضی الله تعالی عنہ ورته وی قلت ورته وی اجل او کنه امرنا مونږ ته حکم کوي الله نستقبل القبلة چې مونږ دا بول په ټیم کې قبله ته مخ هم نکو ولا نستنجي بأيماننا او دا چې مونږ په خیلا سونو باندې اغا استنجا هم نکو ولا نکتفي بدون 3 احجار او د دریو لټو نه کمی هم نه استعمالو ليس فيها رجيع او بل خبردار چې دغه او دس پسو چو چې بدی کې هډو کې هم دا غشان هم نه ولا عزم او نه بګي هډو کې نو ته دغه حکم راکې دا خطا علم دی. وعن عبد الرحمن بن حسن قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر ما ابن عمر رضي الله عنه ولد أنا راحلته. وعن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء أنس رضي الله عنه فرمائے کہ جب نبی علیہ السلام د بیت الخلاء نہ فارغ شو قال النبي عليه السلام فرمائے الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. غفرانك پرون ذکر شو هغه چې وسره یوځه کې د عشره د روایت کې نو داسې بشي غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني دا دعا چې نه هغه د فراغت په ټیم کې هغه ویل پکار دي نو معنی دا غفرانك پاکي د تعالی اے الله الحمد لله الذي ټول تعریفونه تعالی الله پاک لري الذي هغه ذات اذهب عني الاذى چې زمانه تکلیف لري کو وعافاني او ما دي چې دین عافیت او روح صحت چې دین هغه. وعن ابن مسعود قال لما قدم وفد الجن کله چې نبی علیہ السلام ته د پیریانو هغه وفد راغی علی نبی صلی الله علیه وسلم قالو د پیریانو وې یا رسول الله اے د الله رسوله انها امتک خپل امت منک ای یستنجو بعزم دا چې دی په هډو کې باندې هغه استنجا وکي او ورثه او روثه یا په غشانو باندې او حمامه یا په کویلې باندې دا اسکار نه پدې باندې فإن الله نو پیریانو نبی علیہ السلام ته الله رسول خپل امت معنا کړي په دې باندې او داس نو اچي ولې فإن الله پس بشک الله پاک جعل لنا فيها رزقا الله پاک زمونږ لپاره بده کې هغه رزق ګرځولې دی دا زمونږ رزق دی. فنهانا رسول الله صلی الله علیه وسلم نو پس مونږ منع کړو ابن مسعود رضی الله فرمایي چې مونږ منع کړو نبی علیہ السلام عن ذلک د دې خبرونه چې بده باندې او داس مو چوي په غشانو باندې په کویله باندې په هډو کو باندې بده باندې او داس چې نه هغه مو چوي. باب السواک د مسواک باب شروع شو ان شاء الله سبا نو د روزي بحث چې دغه شروع کړي چې بیا د روزي بحث ختم شو بیا د خپل ځینې چې دغه هغه شروع کوو ان شاء الله.